السلام علیکم. زه غفران الله یم او دا وخت تاسو د یو افسوسناک خبر نه خبرو چې په سوات تانا کانجو په حدود بره بانډۍ کې یوه ډېره زیاته افسوسناکه پیښه مخې ته راغلي چې یو زوی لګېدلی دی او خپله مور چې دی هغه یې قتل کړې ده. د دغې افسوسناکې پیښې وروسته پولیسو چې دی په سمدستي توګه اکشن اخیستی دی او دغه ملزم یې په 100 غنټو کې چې دی هغه د قانون په ګرفت کې راویستی دی او ګرفتار کړی دی. دغه بدبخته په څه وجه سره دغه خپل مور چې دی هغه قتل کړې وه د دغې پوره تفصیلاتو لپاره مونږ رابطه کړې ده. دا وخت زموږ سره د کانجو تانې اس ایچ او ګوهر علي په لاین باندې د هغوی نه به پوره تفصیلات اخلو. اس ایچ او صاحب دا راته ووایي دغه پیښه څنګه مخې ته راغلې وه، د دې قتل وجه څه وه او بیا ملزم مو ګرفتار کړی نه دی، پوره تفصیلات را سره شریک کړئ. السلام علیکم. غفران الله خانو ما ته سحر کې اطلاع میلاو شو 10 بجې کې چیرې په غوریجو کې یو زوی لګیدل دی او مور قتل کړی ده. دا هغه اطلاع پیش نظر زلاړم غوریجو ته موقع ته کله چې زلاړم په کور کې هغه زنانه هغه قتل شو د لاش پروتو چې دا غینوم رابیه او د خاون نوم محمد طاهر او دوی د چپریال او سیدونکو عدالت کې د کرای په کور کې ریاش پذیرو کوم لاس چې کوم هغه د 11 په مدد سره موږ دغه ته ولېګو د قانوني کاروایی لپاره کابل هسپتال ته او چونکې دا ملزم چې کوم هغه د موقع نه تښتېدلی نو دغه د گرفتاری لپاره موږ ته زمونږ ډي پی او صاحب ډاکټر زاهد الله صاحب او ډي پی او سوات ماته په سختۍ سره حکم وکړ چې ملزم چې په هر صورت کې ته گرفتار کا. زه د ملزم په گرفتاری پسې دغه شوم او وګرځېدم نو ملزم د کاپی دغه نه تقریبا 4-5 غنټې نه پس الله مونږ ته بلاس راکو ما گرفتار کو. نو وجوهات خو سره دسته هغه غریب نه چاقی ده نور تفتیش پکې جاری دی چې مخکې بیا سره نو بیا ان شاء الله تاسو په دا کې راولم او سره داس ملزم چې کم دین او هغه د علی قتل سره گرفتار دی. مهرباني. صحیح، دا ډېره مننه ستاسو تفصیل راکولو.